کله د انم شپې باندې یا یو روایت په مطابق لسم شپې باندې کله عمر سعد و شمر ملعونان یو ځای کې کېنستل، ځان سره د جنگ نقشه جوړوله چې صبح به خیمونه یو طرف ته فوج وي، بل طرف ته به وسان ولاوي، بل طرف ته به نیزو ولاوي. یو ور شمر ورته ماسک شولوتی چې عمر سعد یوه خبره زیاده ته وکړم څو پورې چې حسین سه عباس ورسره دی اوره پورې ایتو ټول چلونه بیکاره دي. اول کوشش وکړه چې عباس ته نه بیل کا. کله چې دنیا ته راغللو مولا مسجد کې دی چوک راغللو مولا مبارک د شیزوای د پیدا شو. مولا راغللو و چاته کړلو ورو ورو مصیب الویل ورو ورو جړو کولم دورته کزنه زوی کې سخت جمله راغله زه د موافیا غوړم مصیب کې صرف ای کې و جمله یاد ستا کله څه چوک چونه پام غلطوي څه موسمه که خبري نه کوي هغه بیا یو قرآن تلاوت شروع کوي یا پورن المنځ باندې ودرېږي. مثلا که زه غواړم څه وشوک څه دروازې نرنوځي موسمه که خبري ونه کی زه پورن یو قرآن خلصان قرآن تلاوت کوم یا مثلا دعاوان یا لویلو یا مثلا المنځ کوم بس صرف دا جمله یاد وسته. عزادارو چې کله مولا خونی ته راغللو کله وچات کړلو یو مټ باندې صاف کړلو بل مټ باندې صاف کړلو سترګو رې کار ته وخی روان شولې. ام البنین بی بی غاګ ور باندې وکم مولا زوایده پیدا شوه د جوړې ویلې تی ام البنین بی بی دی روز باندې ته نه پیږي. عزادارو امنه مولا سترګې غړولې وړا لوري رنو وتله تی بابا لږ وړو کې ورور ما تروکه کله ویر کړلو وړي وړي شنډي غېږه باندې کېخللې سی ورته وویله امنه وړو وړو سترګو نه کور ته وخي روانې شولې. مولا غاګ ور باندې وکړو وړي لوري ما ته د وړو کې زوی ویلي و جوړولو څه ده ورته وویله تی بابا فقد ادیت الامانه ما خو صرف امانات ادا کړل. تی لوري څه امانات د ادا کو تی بابا کله مور زهرا دنیا نه تلله ما ته ویلی تو به یو ورور پیدا کېږي عباس بینماوي بیا یې غېږې کې وخه بیا پټ غېږه کې ورته وایه چې تانې مور زهرا ډېر سلام کولو. اندی واجینا بی بی سوره ور باندې ګرانه وه زنه شپه به داسې وه چې علمدار به لیټ ټایم پورې خونې ته نه راغللو. دا کیسه مو یو استاز نه اورېدلې دی چې یوه ورځې مولا کله مسجد نه راغللو پوښتنه وکړه ام البنین بی بی عباس اوسه پورې خونې ته ویلې نه دی راغلی ورته یې څه مولا نه یم خبره مخکې به په ټایم راتللو. مولا راووتلو مدینې کله یوې چولې ته لوړ شي کله بلې چولې ته مو عباسه زویه مو شیرینه زویه خو څه کله جنت البقی سره څانګ ته تېرېدلو امنه د مولا غېږو ته د ژړو اواز راغلل. کله جنت البقی ته رانوتلو ویلېدلو عزادارو دغې جملې ډېره مفیده نه غواړم کله سره رانوتلو ویلېدلو څه علمدار د مور زهرا کابر نه لسونه تو کړي دي سترګو نه یې کار ته وخي روانې دي ارمان ژړو د کوي یوه خبره د کوي مور زهرا ای کاش کې هغه وخت کې علمدار پیدا وې علمدار وې څه کله ته ظالمانو دربار ته به تللې. دا یې د وړکالي واقعه دی عزادارو. زه ټولو نه معافي غواړم خپل خپل ځای کې ژړا وکړه خپل خپل ځای کې پریاد وکړه عزادارو ورو ورو ژړا کوو. انم شپه دی یو عرب دی عبدالله نمیدلو عبدالله نمیدلو هغه به انم شپې د عباس په نامې باندې نظر کولو
کربلا کې اوسېدلو. دا یک کیسه یې مو استاد دکتور رفیع دغه کیسه ذکر کړی دی. هغه یې چې یوه نم شپه داسې راغلله، صدا د علمدار روضې ته لاړلو. روضې کې لسونه واچول، غاږ یې وکړو، میړنیه علمداره ایما یو حاجات دی، حاجات مدا دی څه دارې راشه، ایما ناظر دارې تخپلو لسو سه تقسیم کا. زه به تا ته انتظار کوم. کله مزدګار ټیم شولو، ناظر تیار شول، ولمنه راغلل. ولمنو غاږ وکړلو، عبدالله وشه ناظر راوړه تقسیمی کا، الفاظ ما ذهن تو. سکله دا خبره وکړله، عبدالله دوتی ایس ولمنو زه تاسو نه معذرت غواړم، خو زه یو خاص ولمنه ته انتظار یو، هغه راشي بیا به ناظر تقسیم کو. بیا لغونې کې ټیم تیر شولو، بیا غاږ ورباندې وشو، عبدالله ناظر راوړی ته خاص ولمون نه رسي. المونځ وشولو، هغه نه وروسته بیا غاږ ورباندې وشولو، عبدالله ته خاص ولمون نه رسي. دغه وخت کې چې یو کس سره ننوتلو، نقاب یې چولی و، سلام یې وکړلو، بارې غاړې لاړلو، کېنستلو. کله کېنستلو وشه خلکو ته ویله څه عبدالله ایتو خاص ولمونه سیا نه رسي. د بارې غاړې کېنستلو، د نقاب یې چولی دی، ناظر به اندا تقسیم کړي. دا د موته ډېر ښه بریښي، دا د موته نیک و صالح بنده د خدای بریښي. عبدالله سترګو نه کار ته اوښې روانې شولې، مخې د علمدار روضې طرف تړولی دی. علمداره ما خو ډېر انتظار وکړلو، عباسه ما خو ډېر انتظار وکړلو. رڅه اندي جوان باندې، اندي کس باندې ناظر تقسیمو. وشه اوس د اشارې سره پوهېږي عزادارو. کله عبدالله د ناظر ولا تاشت ونیوللو، غاږ یې وکړلو څه د ناظر واخه تقسیمې کا. هغه جوان د ورته هېڅ یا نه یایي. بیا یې ورته ویله څه واخه ناظر تقسیم کا، هغه د ورته هېڅ یا نه یایي. بیا د ورته څه واخه ناظر تقسیم کا، هغه د ورته هېڅ یا نه یایي. کله یې دریم وارې غاږ ورباندې وکړو، څه لاس سره مخکې کا، ناظر تقسیم کا. یو وارې غاږ ورباندې وشولو. عزادارو معافي دې نه غواړم، معافي دې نه غواړم عزادارو. یو وارې غاږ ورباندې وشو، عبدالله که ما بدن پسې لسونه وې، نه بیا به لسم مزدګار وړه سکینه چونه جوړوله. کله کربلا کې د انم مزدګار راغللو عزادارو، کله د انم مزدګار راغللو، یو وارې شمر ملعون ودرېدلو، کسې دې راواستولو. څه علمدار ته وایه شمر راغلی دی، زه څو خبرې درڅه کوم. مولا عباس یا ناست دی، مولا حسین ناست دی، خور او سره ناسته دی، وړه لوري کوت کې کینولی دی. عزادارو څه کله دا خبره وشوله، امنه د علمدار مخ رنګ زیړ شولو. خدایه بدشاه به څه یایي. غاږ یې وکړلو، بدشاه څه وکړو، ته ما وزیره وروره ما خبره یې واوره، خیر دی څه ده درته یایي. کله راغللو ورته یایي څه علمداره ما تا ته امان راوړی دی، حسین پرېږده وایي مو طرف ته راشه. دا د تاریخ جمله دی. څه کله علمدار دغه خبره واورېدله، یو وارې عقاب ته جولان ویر کړلو، د عقاب خپې د کربلا ځمکې کې په نوتلو شولې. غاږ یې ورباندې وکړو، شمر زه حسین پرېږدوم تا طرف ته راشم، ته ما مرګ نه ډروې، ته ما مرګ نه ډروې. دلته علمدار ډېر ښکلي شتلي دي عزادارو. شمر طرف ته یې مخ کو، ته ما مرګ نه ډروې. والموت زقه، مرګ خو علمدار دپاره داسې دی لکه بګینه کسې. زه دا غواړم څه د ټولې دنیا پهلوانان راجمع شي، علمدار یې منځ کې ګیر وي، علمدار جنګ کوي، دا د علمدار ته خوند ویر کوي. کله واپس رستون شولو، اداب ولا لسونه یې ونیولل، خیمې دروازې کې ودرېدلو. کله رانوتلو ورته یې څه ما عباس وروره، ما شیرینه وروره، تا ته شمر څه ویله؟ ورته یې څه بدشاه ما ته شمر ویله حسین پرېږده وایي مو طرف ته راشه. کله یې دا خبره وکړله، یو وارې مولا ورته ویله ما عباس وروره، ما وزیره وروره، آیا دا به ښه خبره نه وي څه ته د شمر فوج ته لاړ شي؟
پشه تاسو ته پاته د عزادارو څه کله وړو بچیو نه میړني روان شي هغوی ته بیا ګیله رسي ما ته پاته دی ته برداشت نشي کولی خو زه دنه معافي غواړو عزادارو هر څو اندیزو نه علمدار ته اول یو سلام کوم بیا ورو ورو مصیب درته الویلم السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین حسین سلام یا حسین کله دا خبره ورته وکړله عزادارو یو وری علمدار خیمې نه په وتلی شولو کله په وتلی شولو وړه بیبي د حسین کوت نه پاڅېدله ترور کوت ته ویرغلله کله ویرغلله خپلې وړې وړې شنډې ترور غېږه باندې کېښللې نه یو خبر څه چې ورته وویله خو کیدای شي ورته ویلي ما ګرانې ترورې ما کاکا ته وایه حسین بېله ما پرېږده عزادارو څه کله علمدار سترګې راوغړولې ویې لیدل خور سترګو نه یې کار ته اوښې روانې دي غږ یې ورباندې وکړو ما شیرینې خورې ویلې ژاړې ورته یې ما عباسه وروره وړه بیبي دي یا یې څه مو بېله ما پرېږدي کله یې دا خبره ورته وکړله عزادارو یو ورې مولا غږ ورباندې وکړو ما شیرینه وروره ما وزیره وروره ته چېرته روان یې ورته یې مولا لږ سام نجف مولا ته لاړ شم لږه یوه ګیله ورته وکړم ورته وایم څه مولا تا خو ویله څه کربلا کې حسین سمدات وکړه خو اما حسین د ما ځان پسې نه پرېږدي عزادارو یو ورې د مولا سترګو نه کار ته اوښې روانې شولې غږ یې وکړلو ما عباسه وروره ما شیرینه وروره ما وزیره وروره ایما مقصد دا نه و ایما مقصد دا و عزادارو جمله واوره ایما مقصد دا و که ته د شمر پوج ته لاړ شي وړه سکینه به چوک نه و جوړوي بس د عزادارو اخیری جملې واوره ټولو نه معافي غواړو عزادارو اخیری جملې واوره لسم ورځې باندې عزادارو زه نه غواړم چې تاسو له دوره وسې ځواب میلاو شي خو تاسو یقین وکړئ چې علمدار باندې ټول ډډه و کربلا کې عزادارو لسم ورځې باندې یو ټیم داسې راغللو چې علمدار پرې ته ولاړ و عزادارو و شباس ته دوی جملې واوره د انم شپه د حاجات ورسره ونیسه هر څو یو ورې بیا مولا ته سلام وکړو مکې ته مینه یا سړه شي څه ته مصایب واورې سلام یا حسین مظلوم یا حسین علمدار پری باندې ویلوړ دی عزادارو بس دغه جمله واوره بس تاسو وخو ته د ما سلامي تاسو جذبې ته د ما سلامي ځنه کسانو مو باندې ځانونه سپارلي و څه مو ته مصایبو کې دعا وکړه خدایا اهل بیت و عزت و عظمت له خاطره پروردګاره چا یا دعاوانو باندې ځانونه سپارلي وي خدایا د بیبي عظمت له خاطره ټولو شرعي حاجتونه برآورده کړي پروردګاره مسافرانو سفر بې خطره کړي بیمارانو ته شفای کامله و عاجله عنایت وګرځوي عظیمه خدای کریمه خدای مکروزو خلکو قرضې ادا وګرځوي
ګرځوي. خدایا چوک محتاج وي ذلیلو خلکو ته محتاج ما کی. پروردگار چا نرینه اولاد نوی اولاد عطایی ورته وکړي. پروردگار چا زندګیو کې مشکلات وي تی برطرف ګرځوي. باس د عزادارو کله علمدار پرې باندې ولاړو آری وی خیمې ته به چکر لګولو. کله د فاضل مور خیمې ته راغللو ویلی دل د فاضل مور د سفر سامان تیار کړی و. علمدار غاګ ور باندې وکړو فاضل مور چی ته روانه یې وته یې څه میړنیت سوم لږه نجاب مولا ته لاړه شوم څه دپاره لږه یوه ګیله ورته وکړم څه تا خو ویله څه عباس ډېر میړنی دی. اوس هغه جمله ما درته کړې وه مغه اوس یاد وساته عزادارو څه چا نه پام غلطوي بیا به څه کوي. ورته یې څه علمداره سبینه ووارې وړه سکینه د ما خیمې ته راغله خو څه کله وم وارې راغلله وم وارې څه کله راغلله کله ما د ورمنې د خپو اواز واورېدلو ما فورا د قرآن تلاوت شروع کړلو. ما وویله څه خدایا وړه سکینه اوس بیا اوبو نه یایي وش علمداره زه نور ټیم دلته نشم تېرولی. علمدار جلال کې راغللو عزادارو خیمې نه بهر راووتلو کله راووتلو بلې خیمې سره کله څنګ ته تېرېدلو امنه یې غېږه ته د ژړا اواز راغللو خدایه ما وړوکی ورور اصغر ډېر تږی کله یې دا جمله واورېدله فورا علمدار خیمې ته رانووتلو علمدار خیمې ته رانووتلو عزادارو. بس اخیری د حاجات والا جمله دی. وړه بیبي کود کې راواخیستله وتې ما وړې ورېرې ما ګرانې ورېرې تا څه وویله وتې یې څه اکا کاکا ما وړوکی ورور اصغر ډېر تږی دی وتې یې خراسان دا خبره حسین په مخ کې وکړه بدشاه په مخ کې وکړه. عزادارو کله یې وړه بیبي خویږي کې راواخیستله کله حسین ته مخامخ علمدار ودرېدلو یو وارې د حسین مخ رنګ زیړ شولو کله زیړ شولو عزادارو مولا غږ ور باندې وکړو ما وړې لورې ما شیرینې لورې علمدار د جنګ ستستوي خو یوه خبره تا ته کوم ما عباس وروره یوه خبره تا ته کوم وتې بدشاه څه دی یایي بابا څه دی یایي وتې ما وړې لورې کله لسم مازدیګر چوک د نه ګشوري خلي ما وړې لورې بیا به کاکا ته غږونه نه کوي عباس وروره کله لسم مازدیګر پیرخمنډي روانه وي بیا به بلاسو تنو سفرات نه پسیږي یو فریاد وکړئ